مشرکان غني شبهه اعتراضونه ذکر کړو. 33 نمبر یو شبهه اعتراض دا قران کریم په هغه سړی ولی نازل نشو چې لوی سړی دی مالدار دی د دې دوه کلونه چې یو مکه دا او بل طائف دی. دا قران کا الله ولید را لګلې وي یا په عروه راغلې وي نو موږ به منلو ځکه چې دا خلوی خلق دی مالدار دی صاحب حیثیت دی صاحب ثروت دی. والله جواب کوي تاسو د دنیا چې کوم د گزاران اسباب دي هغه ویش ما په خپل کړی دی تاسو ته نه دی پرېخه څوک می امیر کړی دی څوک می فقیر کړی دی څوک مالک دی څوک مملوک دی چاله می مال زیات ورکو چاله کم چاله عقل زیات چاله کم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات او دا دې د بارا ليتخذ بعضهم بعضا سخريا یو سړی د بل کار واخلي خدمت واخلي دنیا نظام دې طریقې سره چلیږي. ورحمت ربک خیر مما یجمعون پیغمبري او نبوت او رسالت دا خود الله رحمت ته مهربانتیا ده چې دنیا ویش الله تاسو ته نه پرېخه په خپل کړه دې نو خپل لوی نعمت او خپل لوی رحمت او نبوت او رسالت د دې ویش تاسو ته څنګه پرې دا الله په خپل کوي او د الله پرېز د دنیا هیڅ قسم حیثیت نشته. الله وی کدا خبره نه وي چې ټول انسانان به کافر شي ما به کافر لرا د دې کورونه لا سکای چې د کورونو چتونه او د دې د کور پوړای او د دې د کورونو دروازې او کړکیانې او کټونه دا هر سبب اسرا او سپین کړیو او دنیا هر ارمان مددي ما پوره کړو. خو بعضی هغه کمزوري مسلمانان چې هغه به کافر شوی ځکه مې کافر له ټوله دنیا ور نکړه لګ لګ مې ور کړه. او حدیث کې راځي الله څخه د دنیا قدر د دنیا حیثیت د دنیا سټیټس د مچ د وزن مقدار هم نه دی. کله مچ د وزن مقدار د دنیا حیثیت وای عند الله نو کافر له یو ګټ وبنوي ور کړی. او بل حدیث کې راځي نبی عليه السلام په لار روانو یو د بيزي بچي مړ پروتو وې دا به ما نسوک واخلي صحابه عرض کو چې یا رسول الله دا خو مړ دی مردار دی دا به سوک واخلي. نبی عليه السلام فرمایل الله څخه د دنیا قدر حیثیت د دنیا قدر د دنیا قیمت د دې مردار د بچی نه هم کم دی دومره حیثیت نشته. ولولا ان يكون الناس امه واحده کنوې دا خبره ان يكون الناس چې شوي به خلق امه واحده ډله یو په کفر ولولا کنوې دا کار دا خبره ان يكون الناس چې شوي به خلق امه واحده ډله یو په کفر کله دې ټولو انسانانو کافر کېدو خبره نه وي لجعلنا نو الله وی ما به ګرځولیو لمن یکفرو هغه چاله را چې انکار کوي د رحمان ذات لبیوتهم سقفا من فضه د پارا د کورونو د دې چتونه د سپینو ومعارج او اندر پای سیړای پوړای علیها یظهرون چې هغه باندې پورته خيږي ولبیوتهم ابوابا او د پارا د کورونو د دې دروازې وسرورن او کټونا علیها یتکیون چې هغه باندې آرام کوي وزخرفا او د سرو. الله وی کدا خبره نه وي چې ټول خلق به کافر شوی وي ما به د هغه چا چې رحمان ذات نه منکر دي کافر دي بېمانه ما به د دې د کورونو چتونه د سپینو د دې سیړای د سپینو او د دې د کورونو دروازې او کټونه چې باغی آرام کوي دا به مې د سرو او د سپینو کړیو. وان كل ذلك لما متاع الحیات الدنیا او ندی دا ټول مگر سکا لگا دا ژوند د دنیا دا والآخرة عند ربک للمتقین او آخرت ستارب سخا د پاره د متقیانو ده. او حدیث کې راځي دنیا د کافرو د پاره جنت ده او د مؤمن د پاره جهنم ده. ترغیب ومن يعش عن ذکر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش چاچی مخ وګرځاو ومن يعش چاچی مخ واړو عن ذکر الرحمن د ذکر د رحمان ذاتنا ومن يعش چاچی ځان وړونکو عن ذکر الرحمن د قران کریم نا ومن يعش
چا چیزان بزور اڑون کو عن ذکر الرحمانی د قرآن کریم نا ځان په زور اڑون کو یعنی په قرآن پویږي خو بیانې نه یا قرآن ویلې دی لوستلې دی خو ځان به پوه کوي نه یا د قرآن نه اعراض کوي مختی نه اړي ومن یعشو عن ذکر الرحمن سوک چې ځان اړي د ذکر د رحمان ذاتنا نقید نو مقرر بکم له دلرا شیطانا شیطان فهو له قرین نو دغه شیطان ودد ملګری سوک چې د قرآن نه مخ اړي او قرآن بیان ناوري نو ورته کینی ځان به نه پوهږي الله وی شیطان به بد مقرر کم مسلط کم او دی به د شیطان ملګری شیطان به بد سوري او دی د شیطان زوی دی هغه پلار دی د قرآن نه خلاف کم کار چی نو دی بکی ومن یعشو عن ذکر الرحمن سوک چیزان اڑون کی د قرآن کریم نا نو مقرر بکم دلر شیطان فهو له قرین نو دی بی ملگری وانهم او خامخا یقینا دغ شیطانان لیسدونهم بندی با دی لرا عن السبیل دین د الله نا د جمعات په گاون کې بناسي پروت به املاس پي او د جمعات په گیټ کې بناسي خو چې کله بانګ واوري نو سیده به کور ته منډه کوي وانهم لیسدونهم عن السبیل یقینا شیطانانو بنکړي دي دین د الله نه قران د الله نه ويحسبون غمان او خیال ساتي انهم مهتدون چې دی هدایت مندون کی دي ځان ورته ډیر عقل من ډیر خيار ښکاري حتا تر دې چې شیطان په گمراهۍ کې اخته کړي دی بې ایمان نو دې مخ کې دی او شیطان ورپسې دی حتا تر دې اذا جاءنا کل چراشی ما سخا قال ندیب وی یا لیتها افسوس ارمان بینی و بینک بعد المشرقین ہے افسوس ہے ارمان کوي زما استاد ترمنځ لری والے د مشرق او د مغرب قیامت کې به شیطان ته وی ہے افسوس ارمان دی کذاب او زمون درمنځ د مشرق او د مغرب ترمنځ څومره فاصله ده لری والے دی دومره زتان لری وی فبئس القرین نسبت ملګری دی شیطان نو دا ارمان او دا افسوس به بیاستا پکار نشي ولن ينفعكم اليوم هچری فائدہ بدر نکی تاسو تا ننرز اذ ظلمتم کل چی تاسو ظلم کڑیو پزان انکم فی العذاب مشترکون یقینا خامخا تاسو پا عذاب کی شریکی تسلی ورکی نبی علیہ السلام تا پیغمبر علیہ السلام تا اللہ وی تخفل بیان کوا د دې کافرو بېمانو گمراهو مشرکانو شبهات د غوږ مګدا دی به اعتراضونه کوي دی به خپل کار کوي ته خپل کار کوه کله به وی ته ساحر جادوګری کله به وی فرشتي د الله لونه دي کله به وی مون خود پلار نک پلاری روانیو کله به یو سوي کله به بل سوي افانت تسمع الصم آیت اورول شی کونتا او تهدی العمیا یا ته هدایت ورکول شی ډونتا ومن کان فی ضلال مبین افانت تسمع الصم او تهدی العمیا ومن کان فی ضلال مبین آیت اورول شی کونتا یا هدایت ورکول شی ډونتا یا هغه چاته چې دې په سرګن گمراهۍ کې دې تو ورته صرف بیان کوا دعوت ور کوا تبلیغ ورته کوا منل نه منل د کار دی فاما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون چری من بوزو تعالی را پیغمبرا یعنی تا د دنیا نه اوچت کو او بدی عذاب راولو داسې هم کولې شو فإما نذهبن بك کچری من خامخا بوزو تعالی را پیغمبرا
فإنا منهم منتقمون یقینا من د دینا بدلا غستون کیو او نرینک یو خیو تا پیغمبرا الذی حق عذاب وعدناهم چما وادی کړی دی سرا نستا پجوندانه کې بدیل عذاب ورکم فإنا علیهم مقتدرون یقینا منغا بدی باندې قدرت لرون کیو فاستمسک بالذی اوحی الیک منګول اولګوا په هغه کتاب چې وحی شوی د تا پیغمبره فاستمسک قرآن کلک اونیوا فاستمسک بالذی اوحی الیک کلک اونیوا قرآن کریم فاستمسک دلیل اونسا منګول اولګوا بالذی په هغه کتاب په هغه قرآن اوحی الیکا چې وحی کیږي تا انک علی صراط مستقیم یقینا ته پلار برابر رواني پیغمبر دا قرآن کلک اونسا او دی لاله باندې چې رواني نو صحیح رواني و انه خامخا دغه قرآن کریم لذکر پند نصیحت دے لکا تعالی را پیغمبرا ولقومک استا کورنۍ لرا ستا قام لرا ستا امت لرا وسوف تسألون خامخا زردا چې تاسو نه تپوس وشي سوف تسألون تا نه تپوس کیږي تا د قران کریم څخه حق ادا کو تا د قران کریم څخه تعظیم وکړه او تا د دې لوی نعمت څخه شکر ادا کړ قران بیانې دو تا نه چرته ذکر وکړه نه دی پیزان پوکو نه دی ولا حق ادا کو نه دی ولا تعظیم وکړه نه دی ولا شکر ادا کو وسوف تسألون زردا چې تاسو نه تپوس شي واسأل من ارسلنا من قبلک تپوسو کا د هغه چانا چې مارا لګلیو په خواستانه پیغمبرا مر رسولنا انبیاء پیغمبران اجعلنا من دون الرحمن آیا ګرځولې دی من بيد الرحمن ذاتنا الہتن معاون الہتن مددګاران خدایان یعبدون چې داغي بندگی کوله کېدا پیغمبره تا نه مخکې چې دنیا د څومره انبیاء راغلي دي یو پیغمبر شرک نه دی کړی هر پیغمبر موحد او هر پیغمبر توحید دعوت ورکړي دي واسأل من ارسلنا من قبلک تپوسو کا د هغه چانا چې مارا لګلی دي دنیا ته په خواستانه مر رسولنا انبیاء پیغمبران ستپوس دیو کا اجعلنا من دون الرحمن الها آیا ګرځولې می دي بيد الرحمن نا نور معبودان خدایان یعبدون چې داغي امداد داغي عبادت کې دي شو دا سچرته هم نه ده شوی چې د الله نه ما سوا د بلچا بندگی او د بلچا عبادت او د بلچا هغه ته رامنت شویل دا د یو پیغمبر زمانه کې هم روا شوی نه دي دا همیشه حرام او سم حرام शेयर करो लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए।